بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. زما محترمو، د اسلامی شریعت، دین اسلام، قرآن و حدیث یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله د طرفنا امت د پاره سره وړي، داغه لوی لوی دوه حصے دي. د یوې حصے تعلق د انسان د زړه سره، باطن سره، دماغ سره دی، او د بل حصے تعلق د انسان د جسم سره او د اعضاء د ظاهری اعمال سره دی. د کم حصے تعلق چې د انسان د باطن، زړه او دماغ سره دی، دغه به دوه حصے دي. یو دا چې د انسان جذبات او کیفیت سره دغه تعلق دی چې د جذبه بسنګ نه کشي، چې ښه اخلاق او ښه صفات په اسانه سره د نه ادا شي. د دین دی حصے ته اخلاقیات ویل کیږي، او د بل حصے ته غیته عقاید ویل کیږي، ایمانیات ورته ویل کیږي. دا عقاید او ایمانیات انتهایی اهم دي په نسبت د انسان د ظاهری اعمالو، او دا قاعده او دا ظاهری اعمال دا دواړه د یو بل د پاره انتهایی اهم دي. ځکه چې عقاید دغه د پاره د ظاهری اعمال دا اختیارول دا دغه د مضبوطی د پاره ضروری دي، او د اعمالو د پاره چې په آخرت کې اعمال پکار راشي، دغه د پاره عقاید انتهایی اهم دي. کې وسړی ښه اعمال کړي په دنیا کې، خو ایمان نه بغیر لاړ، نو دغه اعمال د الله د عذاب نه، دایمي عذاب نه نشي بچ کولای او جنت ته نشي بوتله. نو عقاید انتهایی اهم دي. او حضرت مفتی صاحب د عقاید او ایمانیات او اهمیت باره کې لیکي چې عقاید او ایمانیات دا اصل کې هغه حقیقتونه دي چې دا من خپل په خپل نشو پیژندل، او نه زمونږه ظاهری سترګې دا کتلی شي، بلکې دا هغه حقایق دي چې داغه تعلیم د وحی الهی، قرآن او حدیث په ذریعه ته مونږ ته حاصل دي. او د دې متعلق مونږ ته دا حکم دی چې دا حقیقتونه مونږ اومنو، په دې باندې ایمان او یقین وساتو. د دین اسلام دغه ایمانی او اعتقادي حصہ دا بنیادی حیثیت لري، ځکه چې د انسان ټول افعال، د حرکات او سکنات دا د انسان د خیالاتو گیر چاپیره چکر لګوي. کچری دا ذهنی اصول یعنی عقاید دا درست او پاخو، نو درست نیک خیالات او جذبات دا به پیدا کیږي، او دغه عقاید دا د انسان په خیالات او جذبات باندې حکومت کوي. مفتی صاحب لیکي چې خلاصه دا ده چې د انسان ټول اختیاري افعال او حرکات او سکنات دا د ارادي تابع دي، او ارادي ته حرکت ورکون کې هغه د انسان خیالات او جذبات دي، او د انسان خیالات او جذبات باندې د زړه او دماغ دا حکومت کوي، او د زړه او د دماغو هغه درستګي دا د عقایدو د تندرستۍ او پختګۍ نه کیږي. لہذا که عقاید درست او صحیح نه وي، نو د انسان زړه او دماغ دا فاسد وي، او کچره عقاید درست او صحیح وي لیکن راسخ او پاخه نه وي، نو داسې کمزور ایمان، هغه جذبات او خیالات هغه په کنټرول کې نشي راغسته. او بیا د نفس چې کوم ترغیبات دي او د حق لارې کې چې څومره آزمایش راځي، هغه بده د حق د لارې نه واړوي، او نفس پرستی کې او دنیا پرستی په لار باندې به واچوي. لہذا ډېر ضروری ده چې د سړی عقاید دا درست وي او صحتمند وي او پاخه وي. قرآن او حدیث د دې په اهمیت باندې زور ورکړی دی. الله تعالی په یو ځای کې هغه کسان چې چا ایمان نوي
او کاغو اعمال کړی وي داغو د اعمال او حیثیت بیانوي نو الله تعالی فرمای والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا او کوم خلکو چې انکار کړي دي داغو خو اعمال داسې دي لکه په صفا میدان کې چې شګي وي او د سنور سره پغېږي پغې کې سراب چې د لرینا کس داغه په ذهن کې دا راځي چې دا وبدي تګه سړی اغا وبغنی اغا خو چې کله نږدې ورشي نو هیڅ شم نه ویل ته دغه رنګ دا کس دی به وی چې را اعمال می کړی دي خو چې کله آخرت ته ورسی دغه اعمال د په کار ناراضي نو سرګردان به وي بل ځکه الله تعالی د ایمان او د زړه د تندرستۍ په اهمیت باندې دغه رنګ الله تعالی فرمایلی دي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فرمای چې په کوم ورځ باندې با مال په کار ناراضي او نه اولاد مگر هغه سړی چې الله تعالی ته صحتمن او تندرست زړه یوسي نو دغه با فلاح عمومي او نجات به عمومي او دا شی په کار باندې راضي الته حضرت مفتی صاحب لیکي وې دینه معلومه شو چې دی الله تعالی په نسبانه اصل قیمت هغه د صحتمن او د تندرست زړه دی او د صحتمن زړه نه مراد څه دی چې صحیح او پاک زړه وي چې هغه د شرک نه د کفر نه د نفاق نه تکبر او حسد نه او دغه رنګي د ناپاک او ګنده جذبات او خیالاتو نه پاک وي هغه ته صحتمن زړه ویل کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه زړه متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب خبردار دی حقیقت باندې ځان خپوي کوي په کولا غوګونی واوري د انسان په بدن کې د غوخي یو ټوکړه ده چې کله هغه درست وي نو ټول بدن وسره درست وي او چې کله هغه خراب شي نو ټول بدن وسره خراب شي خبردار دغه ټوکړه زړه دی حضرت مفتی صاحب لیکي د دې حدیث مطلب دا دی چې د زړه درست او صحتمند وي په دې کې کفر شرک نفاق تکبر او حسد وغیرہ او ناپاک او ګنده جذبات او خیالات نه وي بلکې د دې په مقابله کې په دې کې پاک او صالح جذبات وي خیسته اخلاق پکې وي نو د دینه وتون کې اعمال هغه په پاک او سراسر نفع بخش بوي او کچري د بدن دغه ټوکړه دا د بد او عقاید کفر او شرک نفاق او بد او اخلاق او ګنده جذبات او خیالات هغه دا خراب کو نو د دینه وتون کې اعمال بم ګنده او ناپاک او صرف نمایشي بوي لہذا انسان ته پکار دي چې هغه خپل عقاید ایمان او اخلاق هغه درست کی او خپل ځان د کفر شرک نفاق تکبر او حسد دغه رنګي بیماریونه خپل زړه هغه پاک وساتي او د دې نگرانی هغه وکي حضرت مفتی سے فرمایلیو دا مخکې چې کما د آیات تشریح غته را شو نو د دې حدیث او دغه یو مطلب دی صحتمند زړه هغه څه ته ویل کېږي قلب سلیم چې دا زړه د عقایدونو ډک وي او تزکیه شوی وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیسته اخلاق یو په دکې راوستل شوی وي او بد اخلاق رذیل اخلاق هغه یو د دین لري شوی لرکړی شوی وي لکه دروغ د خیانت د بی حیايي ده دغه رنګ دا یو د دې زړه لري کړی شوی وي نو دا سې زړه ته چې کوم دې صحتمند زړه ویل کیږي حضرت مفتی سے فرمایلو چې د زړه مثال داسې ده لکه د یو ملک بادشاه د انسان د جسم دا یو وړو کې کائنات ده نو د مثال داسې ده لکه یو حکومت او په حکومت کې یو بادشاه یو نور رعایا وي نو عوام وي نو د زړه مثال داسې ده لکه بادشاه او بادشاه به په دوه قسمه وي صحت یو بادشاه داسې ده چې هغه مضبوط وي تکړه وي او رعایا او عوام دغه په کنټرول کې وي
نو بیا په ملک امن او امان وي او خون خرابه فسادات جګړې دغه رنګي غلا و غیره دا شي نه پکې نه وي هر طرف ته امن او امان وي عوام هغه صحیح لار باندې روان وي ځکه چې د بادشاہ په کنټرول کې وي او کچري بادشاہ کمزورې وي نو بیا عوام هغه په فساد کې په جګړو کې خون خرابه دغه رنګي بد کارونه پاغي کې مشغول وي نو دا زړه دا چې کله مضبوط وي دا قاعده په اعتبار سره د اخلاقیاتو په اعتبار سره د دې اندرونی جذبات هغه نیک وي خیسته اخلاق په دې زړه کې راغلي وي نو بیا د په اعضاء باندې کنټرول وي وګونه سترګي او دغه رنګي جبا او نور اعضاء د په کنټرول کې وي بیا اعضاء هغه کارونه چې کوم د الله مرضیات په هغه کې مشغول وي نو دا زړه په دې خوشاله وي او کچري د الله نامرضیاتو طرف ته وګونه هغه غیبت هغه چې کوم د دغه رنګي غاني وغیرہ دا شی ناوري نو دا زړه را منې کوي سترګي کاغه غلط ځین ته ګوري دا زړه به کنټرول کوي دا غینه منې کوي دغه رنګي خپې کاغه داسې غلط مجالس ته زی نو دا زړه را منې کوي چې دا د کلوز نه د ته مزه او چې کله خزینوي جمعهتون وي مستزي جنازو ته زی داسې ښه کارون ته نو بیا دا هغه دای ورته ورپریدي نو به هر حال دا زړه چې کوم دنو انتهایی اهم دی د دې اصلاح او د محفوظ ساتل او سلیم ساتل دا انتهایی اهم دي دا غي د لپاره عقاید هغه په اعتبار سره دا مزین کول او مضبوط ساتل او ښه اخلاق پکې راوستل هغه انتهایی ضروری دي ان شاء الله یو حصہ د عقاید د اهمیت هغه به بلوي اې کې به عقلی دو دلایل او هغه سره د عقاید او اهمیت د لپاره حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم دغه د لپاره سلور سيزونه دغه اهتمام لیکل دي نو دغه اهتمام انتهایی اهم دی او ان شاء الله ثبات وي الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح ایمان او عمل را نصیب کړي